سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی. مونږ خو دومره علم لرو چې تا مونږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی ستا نه بغیر بل څوک نشته. الله تعالی په خپل کلام پاک کې فرمایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها. او څوک دی ډیر ظالم له هغه چا چې خلک په جوماتونو کې د الله تعالی د نوم د ذکر څخه منع کړي او د هغې د خرابولو کوشش کوي. الله تعالی فرمایي د داسې خلکو لپاره په دنیا کې شرمندګي، رسوایي او په آخرت کې ډیر ستر عذاب دی. بندې وي او خبره همدا وه چې لکه دا ولس زموږ ده موږ د شور په ځای کې د ډالر د عزت و عزت که راکړی همدغه ولس راکړی چې نن په یو مسجد کې شپېته اویا نفره شهیدان کېږي بل چا نه ده راکړی. شپه د جلالآباد په حوزوي روغتون کې د هسکې مینې ولسوالۍ د او نه غواړي چې افغانان په یو ځای کې خپل ژوند د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې دوه بریدونه د ټولو اسلامي ارشاداتو له مخې حرام او ناروا عمل کړل. د ولسي جرګې ځینو استازو په امنیتي ادارو هم نیوکه درلوده چې د خلکو په سر او مال ساتنه کې پاتې راغلي دي. وکیلان وایي چې امنیتي مسؤلین دې راوغوښتل شي ترڅو د ملت استازو ته د داسې پیښو د رامنځته کېدو عوامل په ګوته کړي. نن زموږ امنیتي ځواکونو ته د ویاړ ورځ ده ځکه چې موږ نن د مخالفې ډلې یو کلیدي مشر نیولی دی او دا د دې ثبوت دی چې زموږ ملي او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ د خپل وطن او د خپلو هېوادوالو د مال او نواميسو نه دفاع کوي. څو ورځې مخکې یو قومي مشر د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو. آیا دا هم د همدې ډلې د کړنو پورې تړاو لري که څنګه؟ شبیر حیدر په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی او هغه د هر څه د خپلو بادارانو په اشاره باندې کړي دي. زموږ امنیتي ځواکونه د دې ډلې ټول مربوط کسان ونیسي او قانون منلو ته وسپاري انشاءالله. د ترهګریزې ډلې مشر شبیر حیدر د نیول کېدو نه وروسته راوغواړي چې د هغه ځای ناستی شي، خو شبیر حیدر د خپلې شبکې د بقا لپاره خپل وارث بادار په پام کې نیولی. د بادار د ساتنې او څارنې لپاره یې بیا یو ځناور صفته غلام بالا یې ګمارولی. د هغې پوره پلټن ته زما یو بلا کافي ده.
هر یو کس باندې څومره مصرف کړی و قصاب زیم او قصابي تا وکړه لکه د پسونو دې حلال کړه اخر ته څه بلا یې په حیدرآبادار چې کومه بلا راځي نو بلا یې مخې ته ودرېږي بیا نو هغه بلا له دې بلا نه ځان نشي خلاصولی بله کومه بلا ده کلونه مخکې چې په هېواد کې خپلمنځي جګړې شبیر حیدر چې په دې جګړو کې ښکېل کړ د ځان ژغورنې لپاره او له ځایدې تېښتې په لور د یوې کورنۍ ټول غړي وژني او ماشوم یې یرغمل نیسي تر څو دی وژغورل شي هغه ماشوم بل څوک نه وي همدا بلا وي باداره په دې خو پوهېږي که نه چې زموږ مشران د شبیر د بدل اخیستل غواړي زه په خپلو وعدو ولاړ یم زه به د خپلو مشرانو خبره په سر سترګو منم یو کس د جنرال د کورنۍ نه موږ ته په لاس راشي بیا کار جوړېږي خم د ځان او بدم د ځان او بیا د چا خبره چې وسپنه په وسپنه ماتېږي او د دې دپاره دا بلا کافي ده ډېر ښه بلا دې واخلم ورکه حیاته هلو د جینۍ ویډیو واخله او ما ته راولېږه اوس به جنرال صادق ما نه د خپلې لور د ژوند خیرات غواړي او زه به ترې نه خوند اخلم جنرال صاحب تاسو بیغمه شئ ان شاء الله خدای پامان السلام علیکم وعلیکم السلام د پیښې ځای ته تللی وئ بله صاحب د پیښې ځای ته تللی وم او ټول شواهد او جزئیات مې راټول کړي دي عامر صاحب نه پوهېږم چې د مجرمینو هدف څه ځکه چې موټر په خپل ځای ولاړ دی یوازې ډرایور وژل شوی دی دې موټر کې د جنرال صاحب کورنۍ واده ته تلله سمه ده والي صاحب زه درځم او سلام هلکه ته د ډالۍ ویس ډرایور ته ورته چې تاسو لاړ شئ واده ته موږ پاتې شو جنرال صاحب واده خو ستا د وراره و صحیح خبره ده ورور مې نه خفه کېږي زه به په تلیفون باندې ورته مبارکي ورکړم خو تار څه مهمه مونږ ته دنده ده هجرته دا ډالۍ والا ګاډي کې کېده او مخ په کلي روان شو د جنرال صاحب ماشومان نه ځي ساده ګله جنرال صاحب په خپله نه دي ماشومان به یې لاړ شي خو دا کومه ساده قضیه نه ده زه چې څومره ګمان کوم د دولت مخالفینو د خپل مشر بدل اغوستو خو بدقسمتي وه چې په موټر کې جنرال صاحب نه و
زما مخ د نامحرمو کسانو د نندارې دپاره نه دی. اخواشه ستا دا جرأت پام کوه حیا چې ډز ونه کړې. حیا مور او پلار در باندې څومره ښایسته نوم ښودی، خو ته حیا نه بې حیا یې چې پردی تور سرې سرتورې کوي. افسوس 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 خو به ستا هغه پلار کوي چې کله ستا را تختونې خبره واوري. په دې باندې اوبه او ډوډۍ هر څه بند کوي چې د عقل یې سر ته راشي. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب خیر خو دی څنګه ولاړې؟ خیر بچیا کلی د تلو د موټر په انتظار ما خو خدای خبر چې نن موټر ولی نشته. مولوی صاحب کینې چې زم ورسوم. تشکر ډیره مهرباني ډیره مننه. اوس بس نه راشي الله به خیر کی. مولوی صاحب زه په تاسو سه احسان نه کوم، زه کلی ته روان یم کینې چې هم رسوم. راځه لوره. یا الله ته ما وبخې، ما د خپل عزت خوندي کولو دپاره پولیس ته پوره حقیقت ونه ویلو. یا الله ما خپله لور تا ته سپارلې ده، ته د عزت ساتنه وکړې. Erura, lagi obo khura taroda. وال د سکولو د پاره نه غواړم، چاره دام د پاره روړه. هغه جنۍ واله غلطه راوچته کړې ده. ووژنه هغه جنۍ، ویې وژنه هغه جنۍ، ووژنه ویې وژنه هغه جنۍ بله، ویې وژنه. مشر ته څه ووایي؟ مالی نږدې مه راځه، خدای ته وګوره، که ته ما وژنې بېشکه ما ووژنه، خو ما ته په بد نیت مه نږدې کېږه. مالی نږدې مه راځه.
ودیوشتا چې ته ونه ویشته نو زه به ولم الو سو شو جنې د ناروغه لاړه نشي د مشر حکم دی د بادار حکم په سر سترګو सजदा बस यब मस्त जोर हो रहा मुसलमान सजदा चुप हर जाए की वे खुदी नलिशान सजदा चुप हर जाए की वे खुदी नलिशान सजदा बस यब मस्त जोर हो रहा मुसलमान सजदा बस यब मस्त जोर हो रहा मुसलमान सजदा
خو کوم کله کله بې اذانه سجده زه خو کوم کله کله بې اذانه سجده چې په هر ځای کې وي خوې دي علیشانه سجده چې په هر ځای کې وي خوې دي علیشانه سجده بس یو مست زوروره مسلمانه سجده بس یو مست زوروره مسلمانه سجده خلوص د عبادت زوره څه خبر یې ته د خلوص د عبادت زوره څه خبر یې لګي په ځمکه خو بیا رسي تر اسمان سجده کی پزمکه خو بیا رسي تر اسمانه سجده چې په هر ځای کې وي خوې دي علیشانه سجده چې په هر ځای کې وي خوې دي علیشانه سجده بس یو مست زوروره مسلمانه سجده بس یو مست زوروره مسلمانه سجده ستانوم څه دی؟ بلا بلا؟ ماشومتوب نه راته بلا وایي. بلا؟ بلا خو ډېره بده معنی لري. بلال ډېر ښکلي نوم دی. مشره ستا د بلا نه ورځ تر بل انسان جوړیږي او دا هر څه د هغې جینۍ په وجه لکه چې بلا په بلا واوښتېدو خو ته بېغمه شه زه به ګورم څو ځل مې درته ویلي دي چې دا سپی دې ازاده مه پرېږده کله چې سپی لیونی شي نو خپل خاوند ته فلا شي خم د ځان او بدم د ځان په دې خوله کې به یې لاس واچوم او تر لکۍ به یې وشکومه شکر دی چې ته سلامته راغلې بچیا چې ته سلامته راغلې خدایه ستا شکر دی خدایه ستا شکر دی
بادار ته د یو نوي شي حکم کړی. تاسو څوک یاستئ؟ غلطه خبره ده، د میلمنو نه څوک پوښتنه نه کوي. ځوانه موږ ستا میلمانه یو، خفه کېږه مه. بادار هم داسې خفه شوی و چې کله خبرونو کې ستا ریپورټ واورېدو. زه یو ژورنالست یم او خلکو ته رښتیا رسول دا زما دنده ده. څو ظلم پوی کړی چې دا پیسې واخله او دا خوله دې بنده ساته. کومه خوله چې په حق ویلو باندې عادت وي هغه په پیسو باندې نه بندېږي او زه بیا له مرګه نه یېرېږم. بې زړه خلک هره شېبه مري او زړور خلک یو دپه مري. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله تعالی په هغه چاره هم نه کوي څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي. دا څه شوي پته؟ دا دویم ځل دی چې ته زما د حکم نه سرکشي کې. څه شوي پته؟ که خبره په هغې جینۍ کې وي نو داسې وګڼه چې سبا یې د جنازې ورځ ده. د جنازې خیر دی باداره، هغه دا وخت په هوش کې نه دی لکه چې په مینه کې لیونی شوی دی. بیا خو د بادار په توره باندې زنګ ولګېدو. د هغې په سترګو کې ماته بغاوت ښکاري. د دې په خوله کې قیزا چول غواړي باداره، قیزا. ولې زما خوب زما قرار ورک دی، ولې زما د زړه سکون ورک دی. نه څوک وهلی شم او نه څوک ویشتلی شم. آخر ولې؟ که خوب او قرار غواړي نو عبادت وکړه او که د خپل زړه سکون غواړي نو د الله تعالی ذکر وکړه.
ځکه چې پردی وینې تویول خو ډېر اسان دي خو چې کله ستا د خپل وجود نه وینې توی شي هله به تا ته د هغه د مظلومو د درد پته ولګي. که بلا د نورو وینه تویولی شي نو بلال ستا لپاره خپلې وینې تویولو ته هم تیار دی. یا الله ته زما حیا پردو ساتې. پروردګاره ته خو پوهېږې که نه که ما دې نامحرمه سره خبرې وکړې نو زما مقصد د امر بالمعروف و. یا الله ما د شیطان د وسوسو نه امن کې وساتې. خم د ځان او بدم د ځان. غلطي زما په کسانو کې نه ستا په پلان کې وه. هر چا ته خپل ځان غټ ښکاري. ته دا کوشش مه کوه چې ما وغولې. دا یو خبره مې په خلاصو غوږو واوره چې دا بادار یو کارم نیمګړی نه کوي او دا خبره به دې خپلو مشرانو ته م ورسې. پوه شوې؟ بابا جان वो बच्चा اصلا پاتې لو يا شبشة لو يش استغفار ربي استغفار 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 استغفار. نن ما دا انسان په سترګو کې اوښکې ولیدې چې ما چېرې لیدلې نه وي. نن دا انسان د خولې نه ما داسې خبرې واورېدې چې ما چېرې اورېدلې نه وي. دې ته وایي مینه. دا جهالت دی، لیونتوب دی.
د مینې دویم نوم دی لیونتوب. ته ولې نه پوهېږې هغه تا سره مینه کوي؟ که هغه مینه کوي نو الله تعالی سره دې وکړي، د الله تعالی رسول سره دې وکړي. زما په زړه کې د الله تعالی او د هغه د رسول نه علاوه ته هیڅ چا مینه نشته. واقعي چې هغه لیونی دی چې ستا دپاره هغه خپلې اوښکې تویوي، خپلې وینې تویوي. د الله تعالی دوه څاڅکي ډېر خوښ دي. یو هغه د وینې څاڅکي چې د الله تعالی په لار کې توی شي، او بل هغه د اوښکې څاڅکي چې د الله تعالی د یېرې توی شي. هغه به ځان ووژني. الله تعالی دې ورته رنې کې هدایت وکړي. بس صرف دومره؟ الله تعالی دې ورته خیر وکړي. هغه ستا دپاره ځان مړ کوي، خپلې وینې تویوي. پکار دا دی چې تر هغه په زخمونو باندې ملهم کېږدي او ته صرف دعاګانې ورته کې. که کینه در سره لري نو مینه ورسره وکړه، که بد در سره کوي نو قدر یې وکړه، او که زوروي دي نو دعا ورته وکړه. ورحمت الله وبرکاته. خم د ځان او بدم د ځان، زه څوک یم او ته څوک یې، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې ستا لور دوه شپې د بلا په قبضه کې وه او ما هغه در یادوم چا چې ستا لور بیرته راوستې وه. تا ورسره کوم ښه سلوک وکړو او یا دې خپله لور ورکړه، اول خو به دې زه ووژنم، او که ما ونه وژلې نو زه به دې کلیوالو ته دا ووایم چې ستا لور یو ناواده کړي سره پوره 2 شپې تېرې کړي. بیا به دې دا کلیوال په والو والو د دې کلي نه وباسي. پوه شوې؟ یا الله تا دې په کوم امتحان کې واچول، جوړې کې مې خیر واچول. خبره د اقرار او د انکار نه ده. د هغې په نظر کې خو مینه یو کبیره ګناه ده. نو دا به څنګه شي؟ زه به څه کوم؟ تر هغې پلار سره خبره وکړه. دا کار چې څومره زر کېدی شي نو ښه به ځکه چې د کائنات د زړه دروازې د هغې د پلار په رضا خلاصېږي. داسې قلف نشته چې زه یې خلاصولی یا ماتولی نشم. داسې د المارۍ کلپونه نه دي چې ته یې مات کړي. دا د زړه خبره ده، دا نه په زور کېږي او نه په زر. دا به ته په صبر لاسته راوړې. ژوند هر چا ته خوږ او د قدر وړ دی. مړنې او بهادر انسان ته خپل عزت د هر څه نه ګران وي. ګوره په دې کلي کې خلک زما احترام کوي، زما عزت کوي. خدای ته ګوره زما د شملې او زما د عزت سره لوبې مه کوه. سوال درته کوم، زما د کور نه لرې لرې ګرځه، لرې لرې ګرځه. یا د خلکو نه وډار شو. د خلکو نه یریږم نه، خو خپل عزت را باندې ګران دی. خو ته په دې خبرو باندې چېرته پوهېږې؟ ته خو یو بدنامه انسان یې. دا یاد وساته چې هر څه لاړ شي بیرته راځي، خو چې یو وارې عزت لاړ شي بیا چیرې هم نه راځي، چیرې هم نه راځي. زه تا ته سوال کوم چې زما د دې کور نه لرې اوسه. خو زه کائنات چپ او خوله زما د لور نوم وانخلې. په سپینه جامه باندې تور داغ د ډېر لرې نه ښکاري. زه تا ته منت کوم چې د دې ځای نه لاړ شه. الله وي ومنه د دې ځای نه لاړ شه، د دې ځای نه لاړ شه.
بلا هیرکا غجنه هیرکا چې تا سره انصاف نه ده شوی نو دا مطلبي خلک ولې تا نه د انصاف تمه کوي چې ستا په حق کې عدالت نه ده شوی نو ستا نه د عدل تمه څنګه کوي دا خلک چې تا سره د ځناورګو د سلوک شوی نو تا نه د انسانیت تمه څنګه کوي دا خلک مطلبي دنیا مطلبي خلک نفرت کول د دواړو نه هیرکا چې هغه تا هیرولی شي نو ته ولې هغه نشې هیرولی هیرکا څنګه یې هیر کړم زه هغه نشم هیرولی زه هغې سره مینه کوم زه هغه نشم هیرولی هیرکا د هغې دپاره سترګې اخدم ګناه ده نو ته بیا ولې هغه هیرکا درته وایم هیرکا ولا ته د نفرت لپاره پیدا یې د مینې لپاره نه څنګه یې هیره کړم آخر زه هم انسان یم په سینه کې یو وړوکی زړه لرم او په دې زړه کې د هغې دپاره ډېره زیاته مینه زما مینه زما ژوند دی او د خپل ژوند نه بغیر ژوند نشم کولی نو بیا پاشه تماشه برباشه چې بیا ماته فریاد ونه کړې ما کله فریاد کړې تا ولیده چې هغې زما زړه لکه د شیشې باد اوس لګیا جوړومه کله جوړېږي جوړېږي انشاءالله ځکه چې درد ورکوونکي او شفا ورکوونکي هغه صرف یو الله دی څوک چې په الله تعالی ګران وي الله تعالی د هغه بنده نه امتحان اخلي او موږ له پکار دی چې موږ د الله تعالی نه سم غواړو په دعا عاجزۍ او په عبادت سره وغواړو یو مسلمان په بل مسلمان کوم حقوق دی په دې هکله حدیث شریف دی زموږ خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د یو مسلمان په بل مسلمان 15 حقوق دي د سلام جواب ورکول د جنازې مونځ کول د بلنې قبلول د پرنجي نه وروسته چې الحمدلله وایي د هغه په ځواب کې یرحمک الله ویل او د ناروغ پوښتنه کول حیرانېږم ستاسو په ګاونډ کې اوسېږي زه ستا هرې خبرې ته تیار یم هر شرط ته تیار یم خو ته یو پیره ما سره لاړه شه مونځ به م کوم روجې به م نیسم ته چې څه وې هر څه به کوم سپوږمۍ چې تل پټه وه د وریځو په پرده کې راښکاره چې شوه بې وریځو باران راغی
ولې اوښکې څاڅکې نه خبرې دي خو کاش چې څوک پرې پوهېدی ته ولې په ځان دومره ظلم کوې خوشحاله ژوند تېروه زه خندا نه ژړا غواړم ستا د زخمونو دپاره دوا پکار ده دوا نه درد غواړم داسې مه وایه دعا وکړه خو زه دعا نه بد دعا غواړم ولې په خپلو لاسونو خپل ژوند تباه کوې زه ژوند نه مرګ غواړم د مرګ سوال مه کوه د جنت سوال وکړه زه جنت نه دوزخ غواړم توبه توبه دا څه وایې بیا نه وایې سمه ده زه بل هېڅ نه غواړم تا غواړم او ستا په زړه کې دنیا غواړم او په خوله دې دا وینا غواړم چې ته زما یې نور نه غواړم بیا نه غواړم هېڅ نه غواړم یوازې کائنات غواړم کائنات نه کائنات ولې غواړي د کائنات د مالک نه کائنات غواړه کائنات نه کائنات ولې غواړي د کائنات د مالک نه کائنات غواړه دا څه کوي ځوانه دا قبر د چا لپاره کنې ځان دپاره آخر ولې د څه لپاره دنیا ته راغلم پوه نه شم چې
د څه لپاره ژوند مې وکړه خو پوه نه شم چې څنګه اوس دې نظم خو نه پوهېږم چې ولې تر اوسه مې ډېر خلک لیدلي چې نورو ته قبرونه کني داسې کس مې نه ولیدلی چې ځان ته یې وکني اوس خو دې ولید که نه ګورم او ومې لیده په دې نه پوهېږم چې ته مین یې که لیونی یې دلته د خلک نه مینې ته پرېږدي او نه لیونتوب ته د دې نړۍ خلک یوازې په یو خبره ښه پوهېږي چې هغه د نفرت دا خلک زما نه نفرت کوي او زه د دوی نه نفرت کوم د خپل وجود نه نفرت کوم د خپل ژوند نه نفرت کوم ځکه خو ځان د قبر کنم پوهېږم چې نه مې څوک خوښوي او نه مې څوک خوښوي خوښ که هغه لوی ذات چې بیا تا خوښ کړي ټول کائنات په دې خوښ کړي ژوند د الله تعالی لوی نعمت ده چې شریعت سره برابري ته په خپلو لاسونو هغه ختموي بیا به د همیشه لپاره جهنم په اور کې سوځي جنت ګټل بې له غنم دومره اسان نه دی چا درته ویل جنت 2 قدمه لرې ده 2 قدمه بېشکه یو قدم په خپل نفس کې ده دویم قدم به دی په جنت کې ویجاړو قبرونو ته داسې مه ګوره دا نه د ښایسته زلمیانو اډوکې دلته خاورې شوي ته په دې هدیره کې اوسېږې زه د داسې کسانو سره اوسېږم چې ضرر راته نه رسوي کینه راسره نه کوي دروغ راته نه وایي پیغور راته نه کوي ما ته آخرت را یادوي چې څنګه چې لاړ شم د ما غیبت هم نه کوي مګر زه چې کوم دنیا کې اوسېږم د هغې خلک مطلبي او سوداګر دي څوک یې اخلي څوک یې خرڅوي او ځینې ماتوي دا زړه د دې زړه نه بله لویه هدیره نشته دلته هره ورځ یو احساس ښخېږي او یو ارمان خاورې کېږي بې احساسه انسان سره مینه کول لکه بوته چې عبادت کول که څوک ځان ورته په څه زړه ستړی کړي نو هغه پرې نه پوهېږي پوهه به شي او پښیمانه به شي چې کله په دې پوه شي چې زه څومره ورسره مینه لرم رحمان بابا وایي اوبو ته چې زړه څه دنیا ته بتپرست د پرستار د دې دنیا سجده باید چې سر د په شدیدو یار ته ایښی دوباره له شدیده قیامته زړه کې دوه هغه خبرې دي چې مځکې په غوږ کې ویل کېږي په اسمان کې اورېدل کېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر ځوانه ته څوک یې زه هم نه پوهېږم چې زه څوک یم زه څوک یم د جهان زوی یم نه مې مور شته نه پلار نه پوهېږم چې مالک مې څوک دی خالق مې څوک دی پادار مې څوک د مینې په جنون کې د زړه سکون مې ورک دی
سکون پسې ګرځم هر چېرته زما هر څه کوم سکون دی فکر مه کوه ځوانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې توبه کوونکی د ګناه نه داسې پاکېږي لکه بلکل چې ګناه یې نه کړی خدای مهربانه دی هېڅ فکر مه کوه الله لوی ذات دی ته دلته کښېنه زه بېرته راځم دا واخله او لاړ شه غسلخانې ته جامې دې بدلې کړه ځوانه ودرېږه اول د غسل طریقه زده کړه غسل کې 3 فرض دي اول خولې ته اوبه اچول دویم پوزه کې اوبه اچول دریم په ټول بدن باندې اوبه تېرول چې یو ویښته قدر ته ځیم درنه وچ پاتې نه شي او په نوم باندې هم ګوتې ووهه چې وچ پاتې نه شي که لاسو کې ګوتمه وي یا غوږو کې والې وي یا پوزه کې نکې وي هغه هم وځول پکار دي تر څو چې لاندې برخې ته اوبه ورسیږي کني بیا غسل نه کیږي غسل کې 15 سنت دي اول د غسل نیت کول لاسونه تر مړوندو پورې مینځل پلیتی لري کول یعنی استنجا کمل او داس کول په بدن باندې 3 کرته اوبه تیرول د غسل مکروهات دادي په پلیت ځای باندې غسل نه کول مخ قبله ته مخ اړول یا شاړول په بربنده باندې خبرې کول هغه 15 سنت چې ما ویل هغه په غسل کې نه کول غسل مکروه کیږي او کچری تاسو په نوکانو باندې رنگ لګولې وي چې د هغې په وجه باندې نوکانو ته اوبه نه رسیږي نو بیا هم ستاسو غسل نه کیږي لاسونه تر مړوندونو پورې مینځل دا سنت دي خولې ته اوبه اچول سنت مسواک وهل پوزې ته اوبه اچول دا مخ مینځل فرض دي لاسونه سره د څنګلو مینځل دا فرض د سر 4مه حصه فرض ده او ټول مسح کول سنت دي دا د غوږونو مسح کول سنت دي د ګوتو خلال سنت دي د ګیرې حلالول سنت دي او خپې مینځل فرض دي سره د ګټکیه حجاب کول په هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی او حجاب هغه پرده ده چې د زنا فحشا او بېحیایۍ ترمنځ کلک دیوال جوړي هغه څنګه استادې زه پوه نه شوم زه تاسو ټولو ته اوس د بېلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم تاسو اوس په دې کې انتخاب وکړئ د یوې تاسو به کوم اخلئ دا تاسو ولې اوچت کو ځکه چې دا صفا دي د دې پوستکي مثال ده حجاب دی دې حجاب اچولی دی دا ځکه صفا دی همداسې مثال د زنانو هم دی که هغه حجاب کې وي نو هغه به امن کې وي هغه به صفا وي د مانځه د وخت داخلېدل قبلې ته مخ کول په زړه کې د مانځه نیت کول تکبیر تحریمه ویل یعنی الله اکبر سره مونځ شروع کول قیام یعنی ولاړ قرائت یعنی قرآن مجید لوستل رکوع کول دواړه سجدې کول او آخري قاعده یعنی تشهد په اندازه ناسته ته به راته وایې چې بلا چېرته ده بلا موږ نه پېژنو چې نه پېژنې ځنو د کلي خلکو که په 15 دقیقو کې دننه بلا راته ونه ښوده نو زه به د دې کلي یو کس ووژنم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه دې ووالم
زما د ټوله دبدبه د خاورو سره خاورې که خو ما درته څه ونه ویلې اوس هم درته څه نه وایم ځکه چې زه غواړم چې ته له ما سره کار وکړې رؤفه که ته ماته دا ټوله دنیا راوبخې خو زه بیا په هغه ناسمه لاره نه ځم انکار دې څنګه وکړو ای رؤفه که زه تا ته دا ویم چې ځان ورته واچوه نو ته واچوې زه څه لیونی شوی یم چې ته لیونی نه یې نو بیا زه درته لیونی ښکارم ته چې دې اور نه ډارېږې نو بیا څنګه ماته د هغه اور بلنه راکړې د کوم اور نه چې دا د دنیا اور هم پناه غواړي دا چا خبره چې بی بي سي د ملاتو پیازن هم شیخ الحدیث جوړوي ما ډېرې خبرې اورېدلي جنت دوزخ حلال حرام خو په دا یو غوږ مې ننوتی او په دا بل غوږ مې وتی ای د کلي خلکو تښتئ ځئ افسوس افسوس دا هغه چا په حال چې دنیا فانی ګڼي مګر بیا هم ورسره مینه کوي دوزخ حق ګڼي مګر بیا هم په ګناه اخته وي مرګ رښتیا بولي مګر بیا هم خاندي شیطان دښمن ګڼي مګر بیا هم خبره مني د الله تعالی کلام ته رجوع وکړئ چې دنیا او آخرت مو ښه شي که بیا هم ګناه ته زړی نو بیا داسې ځای وګورئ چې هلته الله نه وي موږ دته وایو چې موږ سره شه او دی موږ ځان سره کشئ یا الله ته دوی ته د نیکې لارې هدایت وکړي موږ در باندې ګزار وکړو او هم وهلې خو ته اوس هم موږ ته دعا کوې چې کینه در سره کوي نو مینه ورسره وکړه که بد درته وي نو قدر یې وکړه او چې ځوروي مو نو دعا ورته وکړئ که کینه در سره لري نو مینه ورسره وکړه که بد در سره کوي نو قدر یې وکړه او که زوروي دي نو دعا ورته وکړه ودرېږه راوړې ټوپکې رښتیا او د نه ویل چې نوم د څه دی
مولوي صاحب یو چا را باندې بلال نوم ایښی. بلال، حضرت بلال، سبحان الله، څومره ښکلی نوم. ته پوهېږې چې د بلال د څه شي سره مینه وه؟ له اذانه سره 5 وخته به یې اذان ویل، یعنې مازن و. د جنازې اعلان. د عمرانو ویجاړو قبرونو ته داسې مه ګوره، دانه د ښایسته زلمیانو هډوکې دلته خاورې شوي. که څوک متوجه شي چې په پای کې ورته مرګ راتلونکی ځای قبر معاقل نکیر و منکر مدعی قیامت او وروستی مقام دوزخ یا جنت دی، نو د مرګ نه پرته به د بل شي په اړه فکر هم ونه کړي. بلانا بلال دی. بلا ما ته بلا مه ګرځه، کني په داسې بلا باندې به دې واړم چې تر قیامته پورې به دې نه ځان هم خلاص نه کړې. ته زما غلام وي، زما غلام یي او زما غلام به اوسې. زه ستا بادار یم، بادار. نه ته زما بادار یې او نه زه ستا غلام، ځکه چې بادار زما خالق زما الله دی او زه د هغه الله بنده یم. ته بنده نه ګنده یې، ځکه خو تر اوسه زنده یې. زندگی آمد برای بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی. شرم خو تا ته پکار دی، ځکه خو په دې ډیرانو او بادیرو ګرځئ. ای بلا، ته زما سپی سپی، که اوس ته غاپې نه او یا خوله نه اچې، نو په دې ستا اصلیت نه بدلیږي نه بدلیږي. نو بیا ته هم نن 15 عادتونه د سپي نه زده کړه. که وږی هم وي د بل چا ورته نه ودرېږي، ټوله شپه ویښ او خپل د څښتن د کور ساتنه کوي. که ویې وایم د بل چا ورته نه ودرېږي، ځان د کور نه جوړوي، د مال دولت هېڅ فکر ورسره نه وي. یعنې ځناور چې ځناور هم دی، هغه هم خپل مالک او بادار پېژني. مګر افسوس ستا په حال چې ته خپل مالک او بادار نه پېژنې. هم د ځان او بدم د ځان. وژنم دی. مرګ مصیبت نه دی، مصیبت هغه دی چې ته مرګ پسې ګرځې او درته نه میسرېږي. یا مولوي صاحب، په اسلام کې د مینې په باره کې څه ویلي شوي دي؟ د نکاح نه مخکې په اسلامي شریعه کې د یو نامحرمه جنۍ د یو نامحرمه هلک سره مینه کول ګناه ده. مینه باید چې د نکاح نه پس وشي، د ښځې او د میړه ترمنځ، او چې څومره دا مینه یو بل ته ورکوي نو ښه خبره ده. د نکاح نه بغیر مینه د شیطان جال دی، او په دې جال کې شیطان علیه لعنت دا کوشش کوي چې هر مسلمان پکې رئیسار شي. مینه خو څه ګناه نه ده. بېشکه،
خو هغه د هوس او د عیاشۍ نه ډکه مینه نه ده. هغه د خدای او د رسول سره د حدیث او د قرآن سره مینه ده. خو افسوس چې زمونږ دا ځوانان په دې خبرو نه پوهېږي. خو ځان په یوه خبره باندې ښه پوهه کړي چې الله تعالی څوک غولولی نشي، او که څوک دا خیال په زړه کې لري نو دا به هغه خپل ځان په خپله وژلي. دعا به وکړو چې پاک پروردګار زمونږ په حال رحم وکړي. یا رب العالمین په موږ باندې رحم وکړه. آمین ثم آمین. الله رحم. د نن دپاره دومره خبرې کافي وي، نورې به سبا وکړو. که زما د دې خبرو سره د سر خلاص شوي وي نو نور د دې بې ځای مینې نه لاس واخله او منې شه. که زه تاسې د عبادت څخه منې کړم نو تاسې به منې شئ. استغفر الله، استغفار، استغفار ربي، استغفار. زما دپاره زما مینه عبادت دی، او زه چې تر څو ژوندی یم دا عبادت به کوم. الله اکبر، الله اکبر. د جاهل څخه د جواب نه خاموشي بهتره ده، خاموشي بهتره ده. د مینې نه مخه خو دا دنیا آباده ده مولوي صاحب. ما خو د خپل معبود هغه حقیقي مینه یادوله، خو ته زما په مطلب پوه نه شوې. اوس زما معبود الله جل جلاله او زما معشوق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ښه عزت که بچیه ښه. وعلیکم السلام. ستا مقصد دا وي چې ته ما ته خپل ځان ښیې چې زما اصلاح شوې ده. ستا اصلاح نه ده، ریاکاري ده. پر ورځ د قیامت به الله تعالی ریاکارو ته وایي چې لاړ شئ او د دې بدل د هغه چا نه وغواړئ د چا دپاره چې تاسو دا ریاکاري کړې وه. انما الاعمال بالنیات. ټول عملونه په نیت کوي، او په دې باندې زما الله تعالی ډېر ښه پوهېږي چې زه عبادت کوم او که ریاکاري، ځکه چې د زړونو مالک خو هغه الله دی. امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې که د یو شریف او ښه انسان نه یو غلطي وشي نو هغه ګرمومه، او که د یو شیطان او روان سړی یو ښه کار وکړي نو په هغه باندې غلطېږم. بېشکه خو الله تعالی د هر شریر او بد انسان لپاره یوه لاره پرېښې چې هغه د توبې لاره ده. بې له شکه الله تعالی غفور او رحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله دې خیر پېښ کړي مولوي صاحب، ناوخته دی. خیر مولوي صاحب، د ماشومانو سره مصروف وم. تاسو ته خو زما ستونزه معلومه ده. ما سره ستاسو د دې ستونزې د حل لاره شته.
په دې شرط که ستاسو خوښه ستاسو په مقصد زه پوه نه شم. مولوي صاحب زه غواړم چې زه خپله لور کائنات تاسو ته په نکاح کړم. ستا به کور ودان شي او بې موره بچو ته به د مور مینه په برخه شي. که یو ځل د کائنات بیبي نظر واخلئ نو ښه به وي. ډېره ښه. الحمدلله لورې زه غواړم چې زه نن یوه پرېکړه وکړم خو د ټولو نه وړاندې ستا رضا پکې شرط دی. بابا ستاسو پر رضا زما رضا ده. تاسو حکم کوئ. ستاسو هر حکم په سر سترګو. کله نه چې د مولوي صلاح الدین ښځه وفات شوې ده هغې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بې موره بچو معصومیت ډېر ګران کار دی. په دې ښه پوهېږم ځکه چې زما او د صلاح الدین د ژوند قصه یوه ده. کله چې ستا خدای بخلې مور د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې زه په دې دنیا کې یوازې پاتې شو. خو بیا د الله تعالی نه شکر ګزار یم چې ته ماله د یو قیمتي ډالۍ په شکل کې راکړې. زه خوش قسمته یم بابا چې زه ستاسو لور یم او د خپل رب العزت هم ډېره منندو یم چې ما له ستاسو په شان مهربانه او مخلص پلار راکړی دی. لورې زه غواړم چې تا شرعي نکاح سره صلاح الدین ته ورکړو. که خوښه دې وي نو راته ووایه. بېشکه چې شریعت تعالی ستا د خوښې د ژوند تېرولو اجازه درکړې ده. فرمانی ده او دا نکاح زما د پلار پرېکړه ده. زه دې ته لبیک وایم تر څو چې الله او د هغه رسول ما نه ناراضه نه شي. بلاله ته د دې هر څه نه خبرې خو ته خو کائنات سره مینه کوې. کائنات مینه راته د کائناتو اصلي مالک مینه را په برخه کړه. اوس ما هغه دنیایي مینه د خپل زړه په هدیره کې خاورو ته سپارلی. اوس که د بنده مینې ته ځای ورکړم نو الله به رانه ناراضه شي. نن د بلال د خولې نه هغه خبرې ما واورېدې کومې چې تا راته کړې وي. د بلال دا مینه څه عامه مینه نه ده چې خلک یې یو بل سره کوي. کومه مینه چې انسان پسې لاره وروړي هغې کې هوس او مطلب نه وي. زه درته وایم چې د بلال سره نکاح وکړه. که اوس بابا نه مني نو وروسته به ومني. پام کوه حیا چې بیا داسې خبره ونه کړي. زه خو د خپل پلار شمله یم، غرور یم. د دې نه مخکې که زما د پلار شمله او غرور خوري کېږي نو زه خپل ځان خوري کوم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
یا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا منم زمانه بلا ډیر پتا مین دي مگر هر څوک چې اذان کوي بلال نه دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولوی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ عبدالله نن لکه چې اذان تا وکړه هو مولوی صاحب نن ما اذان ولې بلال لکه چې ناجوړه ولا نه پوهېږم مولوی صاحب بلال چېرته لاړو خو دا یو لیک یې ما ته پرېښی چې دا بیا مولوی صاحب ته ورکړئ بخښنه غواړم مولوي صاحب چې ستاسو د اجازې نه پرته مې د سفر اراده وکړه نامعلومه وخته پورې به ماته اجازت راکړي انشاءالله که الله پاک رضا و نو بیرته به راځم الله دې ماته د زړه سکون او تاسې ته دې خوشحاله ژوند په برخه کړي کومه خطرناکه ناروغي خو به نه وي انشاءالله مولوي صاحب دوا ورته کوئ ځکه یا الله زما لور ته خیر را پېښ کړي زما لور ته خیر را تو گل په طلب ګرځم په ازغو سجدا کوم جنت حاصل دوتا پلمبو سجدا کوم ہو جنت حاصل دوتا پلمبو سجدا کوم یو زانا یم چې ټیټ شم ستا د نوم سره جانانا یو زانا یم چې ټیټ شم ستا د نوم سره جانانا یو زانا یم چې ټیټ شم ستا د نوم سره جانانا یو زانا یم چې ټیټ شم ستا د نوم سره جانانا ستا نوم سره په غرونو په میرو سجدا کوم جنت حاصل دوتا پلمبو سجدا کوم ہو جنت حاصل دوتا
سجدا کوم اوس څنګه زه خو ښه یم بابا، تاسو راته ښه نه ښکاري. ولې بچی په ما څه شوي دي؟ زه خو د الله په فضل و کرم باندې چک جوړ یم. که تاسو ښه یې بیا د اوښکې ولې؟ بابا ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې. ډاکټر صاحب ما ته سم ووایه، ځکه چې زه په هر څه پوهېږم چې دا هر څه د الله رب العالمین د طرفه وي. پام لورې چې داسې خبره بیا ونه کړي. لورې که د دنیا د طبیبانو سره ستا علاج نشته، هغه حبیب سره پوښتې که نه، هغه حبیب خو ستا علاج کولی شي. ناروغۍ سره د انسان ګناهونه کمېږي، خو بیا چې کله وخت پوره شي خو وجل راشي نو یوه شېبه هم مخکې رستنې کېږي. انا لله و انا الیه راجعون. لورې مرګ حق دی، خو خفه په دې یم چې ما ستا په نکاح کې دادي ونه کړې شو. تاسو لور دومره کمزوري نه ده چې د خپل پلار کړې واده به پوره نه کړي. زه به همیشه د الله تعالی حکم ته لبیک وایم، او دا په ما فرض دی چې زه ستاسو د خبرې پته ساتم. پیدایښت د مرګ قاصد دی. څوک چې پیدا کېږي یو ورځ به فنا کېږي. صبر کې څه مصیبت نشته، او د ژړا نه هېڅ لاسته نه ګرځي. خدای د پاره ته ولې نه پوهېږې؟ راغی جون ستا په لاس کې دی. د ټولو ژوند د الله تعالی په لاس کې. منم چې الله تعالی د هر درد دپاره درمان پیدا کړی، خو د کائنات د دردونو دوا دی چې د بلال په اذان کائنات په خبرو راځي. نو زه باور لرم چې راغه په لیدو به جوړه شي. زه کائنات نشم لیدلی، زه هلته نشم تللی. ته داسې نشې کولی
د یو معصومې جینۍ زندګي ته نشي تباه کولی. زما لپاره هم دومره کافي ده چې ته مې رب یې او زه دې بنده. ته هم هغسې یې چې زه دې غواړم، بس ما هغسې کړه چې ته یې غواړې. رب العالمینه ته مې ګناهونه معاف کړي. زه په امتحان کې چې د عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، ربه داسې یو سجده مې په نصیب کړه. ما ویل چې ته به اصلاح شې، خو ته اصلاح نه شوې. اوس به دې وژنم ژوند ورکوونکی او اخیستونکی یو الله دی. مخکې له دې نه چې د مرګ فرښتې درپسې راشي، توبه وباسه. غم د ځان او بدم د ځان، ته ما ته نصیحت کوې. ستا اصلیت څه شی دی؟ څه شی دی ستا اصلیت؟ د الله تعالی په وړاندې اصلیت او مرتبه د هغه چا دی چې کامل ایمان ولري. د الله تعالی کلام ته رجوع وکړه، د دې لارې نه څه نه جوړېږي. ملک صاحب خدای د تاسو سره ښه وکړي، چې تاسو دومره تکلیف وویست. مولوي صاحب هلته درې خواته وسلوال کسان راغلي او بلال وهي. ګناه د انسان څخه صادریږي، که پښیمانه یې او توبه وباسي نو فرښتې غوندې دی، او که نه شیطان ترې جوړېږي که غرور وکړي. تا دا نصیحت په ما اثر نه کوي، ځکه چې زما اراده د تیږې په شان سخته او قوي ده. تیږې نه سخته اوسپنه ده چې تیږه ماتي. د اوسپنې نه سخت اور دی چې اوسپنه ویلې کوي. د اور نه قوي اوبه دي چې اور مړه کوي. او یو اوبو څخه غښتلی شی باد دی چې اوبه هم وچوي. باد څخه پیاوړی طوفان دی چې باد هم له منځه وړي. له طوفان څخه ملایکې زورورې دي، او له ملایکو څخه اسرائیل زورور دی چې د هغوی نه به هم ساه اخلي. او د اسرائیل نه زورور مرګ دی چې د اسرائیل نه به هم ژوند اخلي. او د مرګ او د هر څه نه بیا یو الله زورور دی. د هر څه د هغه په واک کې دی او زوال نه لري.
بس کوم حال چې د بلا دی دا حال به زمونږ هم وي چېرته لاړئ دا څه ته وظالمه تاسو مو ستاسو دا یو ونه مو پوهېږې چې څنګه یې ودرولم په مانځه باندې څنګه ودرولم تکبیر تحریمه مونځ شروع کول قیام یعنی ولا قرات یعنی قرآن مجید رکوع کول دواره سجده کول دغسې راوالم تبا وشني بادار وشني وما څوک نشي وژلی نشي وژلی په دې دنیا کې داسې خلک شتون لري چې د الله تعالی نه منکري مګر داسې څوک نشته چې د مرګ نه انکار وکړي که پاچا وي که ګدا وي که غریب وي که مالدار یو ورځ د مرګ حتمي ده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علیشان سجدہ
چې پر ځای کې وي خوې دې عالیشانه سجده بس یوه مسته زوره ګوره مسلمانه سجده پتا محکمه ستا په خوښه عقیده غواړم چې هر شو فرش لړزوي داسې یو سجده غواړم